نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا غواړي چې د په عمر او په رزق کې برکت شي، رزق دیم سیوای عمر دیم سیوای، نو دې یو کارو کی فلیصل رحمه، دې خپل ولی وپالي، خپل ولی پالل خپل ولی ختمي کړي دي. د دې وجه نن زمونږ د جیربونو ځمکې شته، د کروڑها انکم مشته، برکت پکې نشته، ضرورت نه پوره کیږي، خوشحالی نشتا، اطمینان نشتا، سکون نشتا، هر یو سړی پریشانا، څوک د بچو د پر پریشانا، د چانه بچی پریشانا، څوک د بیبی نه پریشانا، څوک بیبی ته پریشانا، د چانه بیبی پریشانا، هر سشتا داول خپل ولی پالل نشتا. ادا یوازې دا احادیث نه دي محترمو، قرآن کریم چې مونږ او تاسو وګورو کنه، دی کې دا ذل قربا ذویل قربا ذل قربا ذویل قربا دا په ډیرو ځایونو کې راغلي، دا مونږ تخکاری نه. خپل ولی پالل اجره کې جمعات کې نارینه او مسله واورېدا، دی ویر نن نه بعد د خپل ولی شروع کوم، نو چې کور کې خبره وکړه کنه نو راشه که تودېږي، نو بیبي ورته وایي ښه دا ته خو عجیبه پوښتونې، تا کره نو راغلي ستا خپلوان او ته به ورکره ځې، نو دې ورته وایي ډېره مهرباني ښه ده چې راته دې ووایي ښه داسې خیر خوا بیبي مې ده، وګوره زما نه خو پښتو یې را شوې وه، پښتو یې راته رایاده کا. دې غریب د بیبي شکریه ادا کړي، دغه بیبي دې پوه کا، بیبی دی پوی که چې ګورې که مال کې برکت غواړي، که جون کې برکت غواړي، خپل ولی به قایمول غواړي، خپل ولی به پالل غواړي، دا انتهایی ګران کار دی. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو امر او فرمایلو سل من قطعک، سل تخپل ولی پالا آغا چا سرا قطعک چې تا سره خپل ولی ختمي، تا کره څوک ناراضي نو ته ورکره ځه، خبرې اخلا، د روغ رنځور خیال ساته، ستا خپلوانو کې مستحقین دي که نه، د زکات مستحقین دي نو هغې له زکات هم ورکوه، بلکې رشتہ دارو کې زکات صدقات تقسیمول د دې دوه ثوابونه دي، یو د دې صدقې او د زکات ثواب، نو دویم د خپل ولی پاللو ثواب. دا رنګي ستا خپلوانو کې څوک بیماران دي وسې نه کیږي، ډېر مسلمانان تیار شي نو مونږ ته راشي جي خبره صحیح ده، خو دا په پټې طریقې سره به کوم نو څه نه ښځه رانه خبر نه شي، دا ښځه ستا خدای دی که تا را د ښځې نه پیغمبر جوړ کړی، دلته پیغمبر دا وی الله دا وی، ته د هغې مقابله کې د بیبي خبره منې، ته د بیبي نه یریږي، ته د هغه مخلوق نه یریږي چې هغه مړه د چرمخکۍ نه هم یریږي او ته د هغې نه یریږي. زنانه ګورې ډېرې بزدلي ښه، د چرمخکۍ نه یریږي، د پیشو نه یریږي، او خانه دا لوی لوی نارینه یې چې لږه بیبي پې سترګې راوباسي دی ورته وایي ښه جي بلکل ټیک ده جي، نه ټیک ده، د بیبي خبره منه، د هغې څه ضرورتونه دي، د خوراک ضرورتونه دي، د لباس ضرورتونه دي، د دوایې ضرورتونه دي.